درود شریف شوق او محبت سره وایي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. زما قابل قدر معزز مسلمانان ورونو، انسان ته چې الله جل جلاله څومره اعضاء ورکړي دي، په وجود کې څومره اندامونه دي، نو دا اندامونه د یو بل متضاد دي، یعنی دا اندامونه د یو بل ضد دي. الله جل جلاله انسان ته سترګې ورکړي دي، نو په دې وجود کې بل داسې یو اندام نشته دی چې هغه لیدل کوي سوا د سترګو. لاسونه ورکړي دي، دا نیول کوي، په دې وجود کې بل یو اندام داسې نشته دی چې هغه نیول کولی شي. غوږونه ورکړي دي، دا اورېدل کوي، په دې وجود کې بل داسې یو اندام نشته دی چې هغه اورېدل کوي. الغرض د انسان چې څومره اعضا دي، نو دا ټول اعضا الله جل جلاله د یو بل مخالف او متضاد پیدا کړي. او بیا الله جل جلاله په دې انسان کې یو څیز داسې پیدا کړی دی چې د دې ټولو اعضاو چې کوم دی، نو دا جوړاو او پیوستوالی راوستی دی یو بل سره، چې هغه څیز ته مونږ روح وایو. روح الله جل جلاله چې کله انسان کې دا روح واچو، نو دا ټول اعضا چې دا د یو بل مخالف دي، د یو بل کارم نه کوي، الله جل جلاله د دې روح په ذریعه سره دا یو ځای کړه، پیوست کړه، کوارډینیشن د یو بل په منځ کې پیدا کړه، ربط او جوړ. بیا که چېرې د دې انسان نه دا روح وځي، نو بیا دقسې تاسو سوچ وکئ، دا اعضا جدا شي د یو بل نه، د یو بل مخالف. تاسو اندازه ولګوئ، که چېرې یو انسان دی او د دې په خپو باندې دل راشي معمولی غونده کې درد، نو دې سترګو چرته دا انکار نه دی کړی چې یاره زه ډاکټر له چې کوم لاره تلې ده، نو په هغه لاره باندې زه کتل نه کوم، ځکه خپو ته تکلیف دی، ما ته څه تکلیف دی. که چرته لاسونو کې تکلیف راغلی دی، نو د خپو د تګ نه چرته انکار نه دی کړی چې یاره زما ته خو څه تکلیف نشته دی، لاسونو ته تکلیف دی. بیا الله جل جلاله د دې وجود په منځ کې دومره ربط او تعلق جوړ کړ چې کله زیات تکلیف خپو ته میلاو شي یا لاسونو کې تکلیف شي، نو هغه نور اعضا ورسره هم بې درده دی، دومره ورسره بې درده چې سترګو ته څه تکلیف نشته، ستا نوک ته دې تکلیف وي، خو دا سترګې ستا په دې نوک باندې جاړي، دا سترګې ستا په دې نوک باندې جاړي. دا ولې؟ دا الله جل جلاله د دې په منځ کې یو ربط پیدا کړی دی، یو تعلق پیدا کړی دی چې دا ټول اعضا د دې روح د وجې نه اوس یو شو دي. او بیا دغه لاسه کې چې ستا دې نوک ته تکلیف دی او شدید تکلیف دی، نو دا ټول اندامونه چې کوم دی، نو د هغې د وجې نه بې درده یې تاله ټولو اندامونو د شپې خوب هم نه ورځي، هغه په تکلیف کې، هغه په مصیبت کې. نو دا اندامونه چې دا الله جل جلاله ګوره جدا جدا پیدا کړي، غوږ د پوزې کار نه کوي، پوزه د غوږ کار نه کوي، سترګې د لاس کار نه کوي، خپې د لاس کار نه کوي، د لاسو کار خپې نه کوي. دا ټول اندامونه الله جل جلاله جدا جدا متضاد د یو بل مخالف پیدا کړي، د هغې باوجود الله جل جلاله په یو څیز سره دا یو ځای کړه چې هغې ته روح ویلی کړي. او چې کله دا روح د انسان د وجود نه وځي، نو تاسو خپل اندامونو ته سوچ وکئ، که چېرې د انسان نه روح وځي، نو تاسو به ډېر مړي لیدلي. د دې مړي نه که لاس کټ شوی، یا په دې مړي باندې څوک ظلم کوي، د ده نه ګوتې کټ کوي، د ده نه سر کټ کوي، نو چېرته داسې نه دي شوي چې د خپو منډې والي او دا جدا شوي او دوی چې کوم دی نو تختیدلی چې هسې نه ماته تکلیف راورسي. نه، بیا د هر وجود خپل کار دی، د سر خپل کار دی، د لاسونو خپل کار دی، د خپو خپل کار دی، د زړه خپل کار دی، ځکه روح دې وتی دی، دا بیا جدا شوي. دغسې ورونو
دا مثال می د دې لپاره پیش کړ چې الله جل جلاله په دنیا کې مخلوق پیدا کړی او دا ټول مخلوقات چې کوم دی دا د یو بل نه جدا دي. پلار د زوی درجه نشي حاصلولی، زوی د پلار درجه نشي حاصلولی، مور د لور درجه نشي حاصلولی، لور د مور درجه هغه حیثیت چې کوم دی نو نشي حاصلولی، بلکې زوی د رور نشي او رور چې کوم دی نو د پلار نشي. یعنی مختلف قسمه څیزونه داسې دي چې الله جل جلاله هغو ته جدا جدا مقام ورکړی دی، جدا جدا مرتبه یې ورته ورکړې ده. اوس دغه جدا جدا مقام الله جل جلاله په یو سیس باندې را یوځای کړی دی. هغه سیس ته موږ دین اسلام وایو، هغه سیس ته موږ دین اسلام وایو. یعنی مطلب د خبرې دا شو که زوی ته زوی ویلی کېږي نو دا د دین اسلام د وجې نه ویلی کېږي، که پلار ته پلار ویلی کېږي نو دا د دین اسلام د وجې نه ویلی کېږي، که مور ته مور ویلی کېږي دا د دین اسلام د وجې نه ویلی کېږي، که مشر ته مشر ویلی کېږي دا د دین اسلام د وجې نه. که چېرې دا دین اسلام د دې د میز نه ووتو نو ګوره یاد ساته بیا زموږ سره په دنیا کې دوه قسمه قوانین دي. یو هغه قانون دی چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه مونږ ته راکړی دی د الله قانون ورته وایي، او دویم هغه قانون دی چې د انګریز قانون دی او انسانانو جوړ کړی دی. مخکې نه د هغې څه نسب نشته دی د هغه قانون چې دا قانون د کوم ځای نه راغلی. یو د انسانانو جوړ کړی شوی قانون او بل د الله جل جلاله جوړ کړی شوی قانون. اوس تاسو ته زه مختصر د الله چې کوم جوړ شوی قانون دی د رسول الله مبارک په ذریعې سره موږ ته را رسېدلی دی د هغې یو څو مثالونه پیش کوم، او هغه قانون چې د انسان جوړ کړی شوی قانون دی د غیر جوړ کړی شوی قانون دی د هغې یو څو مثالونه پیش کوم. الله جل جلاله یو قانون جوړ کړی دی چې هغې قانون ته ویلی کېږي د الله جل جلاله ذات منل، توحید د الله جل جلاله. او دا داسې یو قانون دی چې د زندګۍ د تیرولو هره یوه شعبه که چېرې دې قانون باندې عمل وکړي نو دا شعبه برابرتیا طرف ته تللی. خو که د زندګۍ یوه شعبه هم په دې قانون باندې عمل ونه کړي نو دا شعبه چې کوم دی نو ناکامه ده او خراب. الله جل جلاله ما یو ومنئ، او په دې دنیا کې چې دا څه کېږي نو داسې وګڼئ چې دا یو رب کوي، یو ذات د هغه د قدرت نه علاوه د هغه د منشا نه علاوه په دنیا کې یو کار انسان هغه نشي کوي چې څه کېږي دا الله جل جلاله وي. د دې مثال به زه تاسو ته ووایم. یو جینۍ ده او هغه د 20 کالو په عمر کې ده، د 19 کالو په عمر کې د دې نکاح وشوله د چا سره. میاشت تېره شوه او دغه سړی دا خاوند یې مړ شو. اوس په دې جینۍ باندې په دنیا کې د دې نه بل غټ غم راتلونکی نشته دی چې دا په ځوانۍ کې کونډه شوه. دا عظیم غم دی، خو لیکن که ورځ تېره شي 2 ورځې 3 ورځې دا جینۍ به فریاد وکړي. خو که تپوس دې ته وکړي چې یاره ستا خاوند مړ شو تا ته به تکلیف وي نو د هغې د خولې نه به یو ټکی وځي چې د الله جل جلاله پیدا وخت دی، الله جل جلاله پیدا کړی او د الله مرضي ده، بس د الله په مرضۍ باندې مونږ چلیږو. اوس تاسو ماته ووایئ که چېرې دې جینۍ الله نه منودلی نو دې جینۍ به ټول عمر دا غم زغملی او که نه به یې زغملی؟ ټول عمر به دې جینۍ دا غم زغملی، ټول عمر به دا غم تیر شوی. وجه یې څه وه؟ داسې څوک ونه چې د دې مرګ نسبت دې جینۍ هغه ته کړی سوا د الله جل جلاله. اوس یو کافر دی، دا ما مثال د مسلمان ورکړ. یو کافر دی که چېرې دا معامله په کافر باندې راشي نو دا کافر به آخر د دې خپل کار دپاره سبب څه ګرځوي؟ دا به وایي چې مثلا د دغې هلک اکسیډنټ شوی دی، وایي چې دا ګاډی نه وی ویستلی که نه نو دا هلک به نه وی مړ، کاش چې دا ګاډی نه وی ویستلی، کاش چې دا پلان کې کار نه وی کړی. ځکه دا الله خو شته نه چې د هغه کار نسبت ورته وکړي
چې دا کار پلان کی وکړو. اوس به څه وایي د دغه جرم به ځان ټهراوئ، مجرم به ځان ټهراوئ چې دا جرم ګورې ما د خپل لاس د وجې نه کړی دی. لہذا که تاسو دا خبره نه اورېدلې نو ذهن کې کېدی چې زمونږ په دې ملک کې به چېرته کې 4 یا 15 چې کوم دی نو پاګلخانې 15 یا 4 پاګلخانې به چې هلته کې چې کوم دی نو څوک لیونی شي پاګل شي نو مینټل هسپتال به هلته کې به سړی وړي هلته کې به داخلي. خو په امریکا کې د نن نه 14 کاله مخکې یو ریپورټ دی چې په هغې کې 200 پاګلخانې دي. په امریکا کې 200 پاګلخانې دي. دا پاګلخانې ولې رالي؟ ځکه که د چا فیکټري خرابه شو او کاروبار یې پلاپ شو بند شو نو هغه څه به وایي؟ اولنې مجرم به ځان ټهراو کړي چې یاره ما د دې کار اډورټایزمنټ صحیح نه و کړی، تشهیر او اشاعت مې ورله نه و کړی، د دې وجې نه زما کاروبار چې کوم دی پلاپ شو. کاش که ما چېرته کې یو ټرینډ چلولی وی، ما وال چاکینګ کړی وی، ما په دیوالونو لیکل کړی وی، ما پوسټرې او بینرې او 100 پیناپلیکسې چاپ کړی وی، نو زما دا کاروبار به چې کوم دی نو په مخ کې تک به کړی وی، زه به مشهور شوی وی، خلک به زما باندې اعتماد کړی وی، ټرسټ کړی وی، لهذا زما کاروبار به چلېدلی. نو اولنې مجرمې د خپل کار څوک ټهراو که؟ ځان یې ټهراو. لہذا دا سړی به ورو لیونی کېږي. دویم ذهن ته که د ده خیال راځي چې زما دا کاروبار ولې پلاک شو نو دی به وایي چې مارکیټینګ ښه نه دی، مارکیټ ښه نه دی یا زما مارکیټینګ ښه نه دی، ما کسان داسې نه دي تیار کړل چې هغه زما د سیس چې کوم دی نو بهر دا خور کړي او دا چې کوم دی نو ورسوي. نو د دغې کار یې هم ځان مجرم ټهراو. لہذا دی په فکر کې پریوت تر دې حده پورې چې دی پاگل شو. اوس مسلمان چرته د غم د وجې نه پاگل کیږي نه، که چېرې د الله جل جلاله په دې ذات باندې یقین توکل په الله وکړي که هر څومره مصیبت راشي، که هر څومره مصیبت راشي نو دا انسان به د دې کار د الله جل جلاله مرضي ګرځي. دا کار وشو که د الله مرضي د زما په کیسې دي بس خبره او ختم. نو اولنی څیز به د انسان په دې ذهن کې دا خبره پرته وي د الله جل جلاله قانون دا دی چې ته به ما منې، ته به د الله ذات منې او په هغې باندې پوره یقین. او د انسان قانون څه دی چې مجرم ځان ټهراو کړه، ځان ته ووایه چې دا کار ستا د وجې نه وشو، لهذا بیا وپاګل. دا په دې دوو قانونونو کې فرق شو، د الله د قانون او د انسان د قانون. دویم قانون الله جل جلاله مونږ ته راکړی دی د خیرخواهۍ قانون. د خیرخواهۍ څه قانون دی؟ چې د بل سره ښېګړه کوه، چې ستا نه څومره کېږي د بل انسان خیر لټوه، هغې ته چېرته کنده مه کنه. د خیرخواهۍ داسې قانون الله جل جلاله مونږ ته راکړی دی. که یو دکاندار دی نو قانون د الله جل جلاله دا دی چې صفا معاملات چلوه او داسې صفا معاملات چلوه لکه د امام ابو حنیفه رحمه الله یو قصه راته ذکر کړو. امام ابو حنیفه رحمه الله دکاندارو او د کپړې عظیم دکاندارو، غټ کاروبار به. بعضی اقوالو کې دي چې امام ابو حنیفه رحمه الله داسې لوی کاروباري سړی او دومره مالدار و چې هغه چرته یوه جوړه اغوستې و نو په دویم ځل هغه نه واغوست، هغه به غریب له ورکول. نن به کپړې واغوستې هغه به یې وویستې غریب له ورکړې، سبا به یې نوي کپړه اچوله. عظیم دکاندار. یو ورځ د غرمې په ټیم کې دی د خپل دکان نه واپس را روان دی او ګاک وله مخې له ورغی. جی زه خو ستاسو دکان ته رالم او د دې دپاره رالم چې ستاسو نه څه کپړه واخلم، تاسو ولې چوټي وکړه، نن وختي رالی. وی بچو اصل کې وجه دا و چې نن موسم صفا نه و، په اسمان کې وریځ وه، تیاره راله. ما زړه کې دا خیال وکړه هسې نه یو ګاک راشي زه ورته یو کپړه وښیم، هغه کپړه هغه ته ښه ولګي د تیارې د وجې نه، او هغه په دوکه کې پرېوځي زما چې کوم قیمت دی
هغه قیمت هغه ته ګران ارزان پریوزي او قیمتي کپړه ورته اندازه وشي چې دا قیمتي چرته کپړه د تیاری د وجې نو ما نن چوټي وکړه چې اسې نه ګاک دوکه شي لحاظه د کور ته روان نن خرڅ نه کوم د وریځې د وجې نه تیاره راغلې د اسې نه کپړه قیمتي ښکاره شي ګاک ته زه ورته کم ریټ ووایم په هغه ریټ باندې ورته مناسب ولګي او زمانه یې واخلي حالان کې چې رڼا ته کې نو کپړه د هغه طبیعت موافق نه د دې وجې نه ما داسې چل وکړه دکان مې بند کړ چې سبا الله له جواب نشم ورکولی لهذا د مسلمان خیرخواهي لټومه هسې نه چې هغه ته تکلیف میلاو شي د یو دوو کسانو یو هندو یو مسلمان د هغې په منځ کې په دې هندوستان کې یو معامله چې کم دی نو راغله معامله دارل چې هندو هم په یو ځای باندې دعوه وکړه او مسلمان هم په یو ځای باندې دعوه وکړه مسلمان وی چې زما دا کار به چې کم دی نو څنګه وچلیږي چې زه ووایم چې یاره خلک را سره شي د خلکو همدردۍ د ځان سره شاملې کړم زه به داسې چل وکړم چې څنګه مې دا قبضه وکړه نو فورا به دا خبره کومه چې په دې ځای باندې زه جومات جوړ ټول خلک به وایي چې یاره دی به جومات جوړی او ښه کار پې کوي لهذا ورسره شي د سره هندو ډېرې چغې ووالې چې ګوره دا ځای زما دی که ته پې جومات جوړی او که هر څه شی پې جوړی خو ځای زما دی ته مهرباني وکړه دا ځای ماته پرېږده خبره عدالت ته لاړه چې عدالت ته لاړه نو کوم جج و نو هغه هم هندو ډېر خلک را جمع شو مسلمانان یو طرف ته را جمع شو چې ګوره زمونږ جومات هغه په دې ځای باندې جوړېږي او دا هندو چې کوم دی نو ځای اخلي زمونږ نه لهذا دته مونږ ځای نه پرېږدو دې باندې مونږ جومات ځان له جوړوو عبادت په پرې کوو هندو جج چې کوم دی نو دا خلک خاموش کړو وایي ستاسو خبره په څه صورت باندې حل کېږي تاسو ماته یو لاره وښایه مشران را مخې ته شو وي مونږ کېنوه څوک منځګړی راولېږه په منځ کې به د هغې زموږ خبره وشي چې د چا په حق کې فیصله وشوله جو بس هغه به فیصله کړي هندوانو داسې چل وکړه چې دغه وخت یو مسلمان قاضي دی او یو عالم دین دی د هغه متعلق نوم ورکړه چې دا کس راوغواړی او دا به زموږ په منځ کې فیصله وکړي مسلمانان ډېر خوشحاله شو چې ګوره اوس جومات جوړېږي او هسې هم مولي صاحب چې کوم دی نو اوس به فیصله کوي او خامخا مولي صاحب خو د هندو په باره کې فیصله به نه کوي د جومات په باره کې به فیصله کوي مسلمان راغی عالم دین هغه کېناسته د دواړو خبرې واورېدلی شوې مسلمان په دې باندې پوه شو چې دا ځای چې کوم دی نو دا اصل کې د هندو دی مسلمان فیصله واوروله چې زه فیصله ورکوم د دې خبرې چې دا ځای چې کوم دی نو دا د هندو دی او مسلمان که په دې باندې جومات نه که هر څه پې جوړی دا د ده په قبضه کې نه دی دا د ملکیت نه دی لهذا د دې جیل ته واچولی شي او دا فیصله چې کوم دی نو ما د هندو په حق کې ورکړه او زه دې چې کوم دی نو هندو ته ورکړی شي ټول خلک حیرانه شو سرګردانه شو چې ملا صاحب خو ملا دی او فیصله چې کوم دی نو ګوره د هندو په حق کې وکړه اوس هغه جج چې کوم هندو هغه یو تاریخي جمله وویله تاریخی جمله دا ویلا چې آج مسلمان تو ہار گیا لیکن اسلام جیت گیا نن مسلمان خو کیس و بیل لیکن اسلام کیس وګاټه چاس کیس وګاټه اسلام کیس وګاټه چې د اسلام داسې قوانین او ضوابط دي چې د چا ملکیت ته هغه ته به دغه شی میلاویږي بل ته نشي میلاویدی اگر چې جومات ته ولې نه جوړ چې کله دا فیصله هغه هندوانو واورېدله نو جج صاحب ته ووي تا خو خپله فیصله واوروله نن زمونږ نه خپله فیصله واوره مونږ تا ته خپله فیصله واوره زمونږ فیصله دا ده چې د اسلام داسې یو عظیم قانون دی لهذا مونږ ټول څومره کلی چې یو مونږ ټول ایمان راوړو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده دا د اسلام قانون دی چې کله الله جل جلاله یو قانون جوړ کړ د خیرخواهۍ نو دا خیرخواهي به د دې سړي سره کېږي دا د کافر ولې نه دا د هندو ولې نه
خو اسلام خیر خواهی لټي. الدین النصیحه، دین چې کوم دی نو دا خیر خواهی ده. ستا فکر او ستا ذهن به دا جوړیږي چې دا کس دا که هر څوک دی ظاهري زما دشمن ولې نه دی، خو لیکن که په دې کار کې د خیر نه دی، لهذا دې کار ته به زه چې کوم دی نو لاس نه ورځم. دا د دین اسلام فایده. اوس هغه خلک چې هغې ځان له قانون جوړ کړی دی، د هغې قانون څه دی؟ مور او پلار راواخله. مونږ ته خو دین وایي چې د مور او پلار مقام دومره عالی دی، دومره اوچت دی چې د دیو د خپو لاندې چې کوم دی نو جنت دی. د دیو د خپو لاندې جنت دی. او حدیث مبارک کې راځي د اسلام قانون دا دی چې دی مور او پلار ته تا یو کرته د قدر په نگاه سره وکتل، د عزت په سترګه دی دیو ته وکتل، تا ته د یو حج او د یو عمرې قبول شوي ثواب ملوي. صحابي تپوس کوي د الله رسوله مونږ خو بار بار د ورځې څو کرته دی خپل مور او پلار ته ګورو، ولې به دا اجر مونږ ته بار بار میلاویږي؟ رسول الله مبارک ورته وایي د ورځې بار بار په کرولونو ځله دې ورته ولې نه یې کتلي؟ دا اجر به تا ته بار بار میلاوي. تاسو دا خبره خوږه ونه لګېده زما خفه یې زما په دې خبره باندې؟ زما په دې خبره باندې خفه نه شول؟ د رسول الله مبارک کومه خبره تاسو واورئ نو په هغې باندې لږ سبحان الله، یو پیر سبحان الله تیز وایي، اواز رانغی سبحان الله تیز وایي. د پیغمبر په حدیث باندې چې خوشحالېږئ نو بیا به الله جل جلاله هغه مرتبه درکړي. اوس که د پیغمبر په خبره باندې څوک خوشحالېږي نه او داسې غلی ناست دی ته وایي چې جومات کې تړلی دی، چا راوستی دی او په زور باندې چې کوم دی نو راوستی دی، نو بیا خو ګوره دې شي خوند ونه کړ، بیا دې شي خوند ونه کړ. لهذا توجه ما طرف ته کوي. صحابه کرام چې بعد رسول الله په مجلس کې ناسو کأنهم على رؤوسهم الطير، داسې به ښکارېده لکه ګویا چې د هغو په سرونو باندې مرغۍ ناستې دي، داسې توجه به یې کوله. او زمونږ نن حالت داسې دی چې بس بالکل یا خو چې کوم دی نو جیلیان یو یا مجرمان یو، چا راوستي او ناست. نو د اسلام قانون نه ته بیانوم. د اسلام قانون دا دی چې الله جل جلاله یو سیده لاره ښودلې ده. د مور او پلار متعلق د اسلام قانون څه دی؟ د مور او پلار قانون دا جوړ شو د اسلام چې د دیو د خپو د لاندې جنت ته د دیو نه دوا واخله. که د دیو دوا در سره ده ته په جنت کې، که د دیو دوا در سره نه ده کامیابېدلی نشته. یو صحابي تپوس کوي د الله رسوله اگر چې دا مور او پلار په ما باندې ظلم کوي، حضور مبارک ورته فرمایي اگر چې به تا ظلم کوي، اگر چې به تا ظلم کوي، اگر چې به تا ظلم کوي، د هغې باوجود به ته د دیو خیال ساتي. دا د اسلام قانون دی. د امریکې قانون څه دی؟ د غیرو د انسان جوړ کړی شوی قانون څه دی؟ هغه دا دی چې یو پروفیسر لیکلی دی ما په امریکا کې په یو غټه یونیورسټۍ کې ټیچینګ کاوه، درس مې کاوه. ما زه خواته ناست وم، د خپل ملګري هغه ته رینګ راغی او کوم سیکرټري و د هغه نو غټ سړی و، هغه د موبایل راوړ چې جي تاسو ته رینګ دی، تاسو ته کال دی. هغه اوچت که خبرې مبرې وشوې د هغې نه بعد بالکل هغه څه پریشاني اظهار ونه کړه. ما ته تپوس وکړه جي د هسپتال نه رینګ راغی خامخا څه خبره وایي، څه وشو؟ مونږ خو عادت دا دی تپوس کوو که نه څه چل وشو. هغه ما ته وویل چې داسې خاص څه واقع نه ده شوې. ما ورته وویل چې نه خامخا څه شوي دي، هسپتال نه ولې رینګ راځي؟ هغه راته وویل چې اصل کې د یو څو میاشتو نه زما والده چې کومه وه نو هغه په هسپتال کې داخله وه. د هسپتال هغه سوپرډنټ ما ته رینګ وکړه چې نن ستا د والدې فوتګي شوې ده، مړه شوې ده. نو ما هغه ته وویل چې ټیک ته صحیح ده، ته داسې چل وکړه زما د امور چې کوم دی نو دا یو اولډ هاوس ته ویسه هلته کې به کساني هغه به یې لمبی او برابر را برابر دي کې او تدفین مدفین چې کوم څیز هغه وله وکړه او چې کوم بیل جوړ شو هغه ما ته راولېږه او زه به روپۍ تاله دی. بس قانون د غیرو دا دی چې دغه مور خوږه چې ستا دپاره یې څومره سختې برداشت کړي دي، ستا دپاره یې په لوږه او په تنده باندې څومره چې کوم دی نو مشکلات برداشت کړي دي، ستا دپاره یې ورځ او شپه دا نه ده کتلي. خو لیکن د اسلام قانون دغه او د غیرو قانون داو چې د مرګ نه بعد هم چې کوم دی نو شکل فتو ته ضرورت نشته، پیکې کوي، خخې کوي، ورکې کوي او بیل راولېږي چې پیسې درولېږي. تر دې حده پورې د غیرو قانون دا دی. په دې اسلام آباد کې چې کوم دی دا واقع به مخکې شاید ما ذکر کړی یم، د
یو عالم نه ما اورېده زما یو دوست د هغه چې کوم دی نو مور وفات شوی پلار یې وفات شوی ما ته رینګ وکړ زما پلار وفات شوی زه چې لاړم هلته کې نو یو دوه درې کسان ناست وو په دې کې چې کوم دی نو ټلی والی شو انتظار مونږ د دې کوو چې جنازه به راشي او بیا به جنازه اوچتېږي خلک به یي جنازه به وشي دوا به وشي خلک به ځي څنګه چې رواجي مرګي خلک دعا کوي څه کوي په دې کې مونږ ناست یو داسې ټلی ووالی شوه دا هلک بار ته ورغی واپس راغی زموږ سره کېناست ما ورته وی چې څه مسله وه وی چې هغه میت یې راوړی دی زما پلار ما وی چې ورشو ووینو یې وی چې نه زما ښځې ما ته ویلي چې دا پلار دې دننه مه راننه باسه کور ته لاندې د ګاډي ګیراج دی په هغې کې بند که دلته کور کې د ماشومان یېرېږي دا د غیر قانون دی کور کې دی ماشومان یېرېږي دننه مه راننه باسه نو هغه ګیټ چې کوم دی نو هغه ګاډی مې دننه ګیراج ته ورننه باسه او میت مې هلته کې بند کړی دی تاله کړی مې دی چې کله جنازې ټیم شو ایستې به یې وي دا د غیر قانون دی د الله د رسول دغه قانون دی چې ستا د مور د خپو د لاندې جنت ستا پلار ستا دپاره کعبه ده ته هغې ته ګوره دومره اجر او ثواب میلاویږي لکه څنګه چې په قبول شوي حج او عمره باندې تا ته میلاویږي زمونږ یو قانون دی د الله جل جلاله حیا او پاک دامني چې الحیاء شعبة من الایمان دا حیا د ایمان شعبه ده دا قانون دی خو د غیر قانون څه دی تر هغه وخته پورې ستا ښځه ښایسته نه ښکاري تر څو پورې چې هغه لوپټنه یې لرې کړي تر څو پورې چې هغه ځان دپاره بوای فرینډ نه یې جوړ کړی تر څو پورې چې هغه لچر او کوچر ګرځېدلی نه تر هغه وخته پورې د غیرو د قانون چې کوم دی نو برتري نه کېږي او ښځې ته ترقي نه میلاوي زما قانون څه دی زما قانون دا دی چې د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها کله د حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها کله فوتګي کېږي هغه وفات کېږي نو اعلان کوي چې زما جنازه به د شپې وباسئ زما جنازه به د شپې وباسئ او زما د جنازې په دې کټ کې به ډکې ودروئ چې دا صادر اوچت شي هسې نه زما په وجود باندې صادر بالکل براه راست پروت دی او چاته دا پته ونه لګي چې زما اعضا چې کوم دی نو یا غټ دي یا واړه دي لهذا ډکې به پکې ودروئ چې صادر اوچت چاته زما د وجود د ساخت پته نه لګي دا قانون د حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د اسلام قانون دا دی چې ستا په کور کې ستا لپاره حیا ده پاک دامني ده ستا عزت محفوظ دی دا ستا په کور کې دی خو د غیرو قانون دا دی چې دا ښځه را وباسه دا بربنډه که په دې باندې خلک را واړوه چې دا څه غواړي دا مارکیټ ته وباسه دا چې کوم دی نو د کور نه بهر که چې څه غواړي حقه دې وکړي په دې ښځه کې چې کوم دی نو د دې لپاره فایده د اسلام قانون دا دی چې ته واده وکړه ته خپل ځان محفوظ کا دغه جنۍ هم محفوظ کا دغه الک هم محفوظ کا بل نظر محفوظ کا بل هر یو عضو محفوظ کا خو د غیرو قانون دا دی یو بزرګ لیکلی دي زما یو ملګری یو انجینیر و ما د یو سي د انسټالیشن دپاره د بهر نه راوستی زما سره تقریبا څه 3 میاشتې وشوې ما ترې تپوس وکړه چې ستا خو ډېر عمر دی څومره عمر دی 52 سال زما عمر دی تا د اوسه پورې واده کړی دی او که نه دی کړی ما ته وی چې واده مې نه دی کړی ما ورته وی چې واده وکړه محفوظ به شي بچي به دي شي چې نه وی چې نعوذ بالله دومره بېهوده الفاظ چې ما ته په مارکیټ کې تازه شوده میلاویږي نو د زړو شودو څه ضرورت دا د غیرو قانون دی دا د هغو منشور دی نن زما مسلمان هغه د اسلام قانون پرېښودی دی او د غیرو په قانون باندې روان دی او ځان ورته ګوره په دې قانون باندې ښه ښکاري زموږ د بزرګان دوا کوي الله جل جلاله ما د رسول الله مبارک په جامو کې ځان ته ښه ښکاره کړي د رسول الله مبارک په جامو کې ځان ما ته ښه ښکاره کړي اوس نن که زه شیشې ته ودرېږم او زما ښکلې ږیره ده ما ته ځان ښه نه ښکاري زه دا ګڼم چې ږیره وخروم ودرېږم چې څومره ښایسته شوم زه ویښته د رسول الله مبارک د طریقې موافق کټ نه کوم او زه شیشې ته ودرېږم او ما ته ځان داسې ښه ښکاره شي چې ګوره د غیرو په دې طریقه کې څومره ښکلی والی ما دا د چا په طریقه باندې عمل وکړ د انګریز په طریقه مې عمل وکړ او که نه د رسول الله په طریقه ما عمل وکړ نه ما د رسول الله په طریقه باندې عمل ونه
لہذا ستاسو خدمت کې عرض داده چې موږ د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم راوړی قانون خپل کو او د غیرو چې کوم قانون دی د هغې نه د بیزارۍ او د هغې نه چې کوم دی نو روګرداني اختیار کو دا به زموږ دپاره د دنیا او د آخرت سبب او ذریعه ګرځي او بار بار دا خبره ذکر کو ځان ته رایادو چې الله جل جلاله تا دین اسلام مونږ ته راکړی دی دا دین اسلام زمونږ دپاره بهتر دی په دې کې مونږ خوشحاله یو په دې کې زمونږ ژوند دی په دې کې زمونږ اولاد پاتې کی په دې کې زمونږ نسل پاتې کی او په دې کې مونږ ته مرګ راولي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه بار بار د هر یو مونږ نه دا دعا وکړله بعد چې یا الله جل جلاله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا چې اے الله زه په دې خبره باندې راضی ما چې ته زما رب اے الله جل جلاله په دې خبره راضی ما چې رسول الله مبارک زما پیغمبر دی او زما پیشوا دی په دې خبره باندې زه راضی ما چې رسول الله مبارک دا زما رسول دی او په دې خبره باندې راضی ما چې کتاب چې کوم دی نو زما قرآن دی او په دې خبره باندې زه راضي یم چې دین زما اسلام تاسو زما سره یو پیر دا کلمات ووایئ رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله تعالی علیه وسلم رسولا ونبیا وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين